اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید دی چې ټول ناظرین به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې. ناظرینو نن په پروګرام کې تاسو ته یو اهمه مسأله چې اغاز زموږ د زنانو د نارینو د ټولو یو مشترکه مسأله ده او یقینا چې دا مسله زموږ د ژوند سره تړلې مسله ده او د ژوند سره داسې تړلې مسأله ده چې کچرته کې د دې معلومات چاته نوي نو د هغه یو عبادت هم نه قبليږي. که څوک د دې مسئلې نه خبر نه او چاته د دې طریقه کار نه ورزي نو دا یو عبادت هم نشي قبلېدلی. نو چونکې د خپل عبادتو د قبلولو لپاره او د دې مسئلې د زده کولو لپاره دا ویډیو ضرور وګورئ، پوره یې وګورئ او د خپل مرګرو سره یې ضرور شیر کړئ. ناظرینو په دې مسئله او په دې ویډیو کې زه تاسو ته د غسل په باره کې چند مسائل هغه ضرور وړاندې کوم. اول نمبر خدا چې دا غسل په چا باندې وړي، په چا باندې واجب شي نو د هغه هیڅ قسمه عبادت نه منظوريږي نه قبليږي دا غینه وړاندې چې کله دی غسل وکي. نو دا غسل دا د هر یو انسان چې کوم یوم هغه بالغ وي، عاقل وي او هغه عبادت کوي، منځ کوي یا روزي یا چې کوم نو هغه نور کوم عبادت هغه کوي نو دا غینه وړاندې داغه د لپاره لازم دي چې دی غسل وکي او په صحیح طریقې سره. اوس غسل با څنګه کوي یو انسان هغه به څه طریقه کار کوي نو د غسل طریقه کار درته خیمه هغه دا دی چې کله د غسل کوي نو د ټولو نه اول به د استنجا به وکي، یعنی د ټولو نه وړاندې به د هغه ځای صفا کی چې کوم ځای باندې د ګندګي لګېدلې وي، یعنی د بدن کې چې کوم ځای باندې د ګندګي لګېدلې نو هغه ځای به د صفا کی. دا غینه بعد به د استنجا وکي او د استنجا نه بعد به د اودس وکي. هغه سي اودس په وکي څنګه اودس چې د مانزه د پاره کوي. عام اودس ته څنګه چې د مانزه د پاره اودس کوي هغه شان اودس به کم نه نو دی وکړي. کله چې دی اودس وکي نو دی بیا په پوزه کې او په خوله کې او به چې کم نه نو په صحیح طریقې سره اچي، یعنی په پوزه کې به د دومره او به واچي چې کم از کم څومره حد پورې د وس رسیږي چې در هغه پورې د پوزه لمد شي، او په خوله کې به هم د دومره او به اچي چې بالکل دی غړغړی وکي. خو کچرته د روزه نوي نو د خوله بټوله لمد شي. روزه کې به بیا څنګه خوله کې وباچي، پوزه کې وباچي، هغه هم په دې ویډیو کې زه تاسو ته مخکې بیا بیانوم چې په روزه کې به غسل دی څنګه کوي. نو دویمه خبره دا ده چې دی به د مست چې څنګه اودس کوي هغه شانتي اودس په وکي او بیا به په دریم ځل باندې دی چې کم نه نو په خپل بدن باندې او براواچي. چې کله په بدن باندې او براواچي نو بیا به دی په خي طرف باندې او بیا په ګس طرف باندې به او براواچي نو د صحیح طریقې سره دا غسل وشلو. اوس بعضی مرګري به پښتنه په دې کې کوي چې یاره د یو کس کا روزه وي نو دی به په روزه کې څنګه طریقې سره غسل کوي، مطلب دی روزدار دی او دی او د ته احتلام وشو نو دی به څنګه غسل کوي. نو دی به غسل په داسې طریقه باندې کوي چې نور هغه طریقه دا چې خپل د ګندګۍ زیبه صفا کی او داغه نه بعد به دی چې کم دینو بیا او دسو کی او د او دس کې چې کله دی په خوله کې او باچي یا په پوزه کې او باچي نو په خوله کې چې کله دی او به اچي نو دی به د په حالت د روزه کې به دی غړغړې نه کوي، یعنی په حالت د روزه کې به دی چې کم دی نو تیز دومره غړغړې به نه کوي چې داغه او به حلق تلاړي شي. صرف به دومره خوله ډکه کی چې د گیر چاپیره کومه ایریا د خولې د چې دا لمد شي. او په پوزه کې به په حالت د روزه کې چې او به اچي په وخت د غسل کې نو دی به دومره او به په پوزه کې اچي بس معمولی دا ګوتې سره به د خپل پوزه لوند کی چې د او به بره لاړې نشي. که او به چرته کې بره لاړلې نو د چې کوم نه نو روزه بیا هغه سره ماتيږي. دریم نمبر د روزي په حالت کې یو انسان ته داسې مسأله را پیښ شوله چې د احتلام شوه دی یا چې کم دینو د کورواله کړي دی هم بستری کړي دا او د باندې پښمنه راغللو. نو چې کله پښمنه رالو نو د سره اوس په دې پښمنی کې دومره وخت دی چې دی یا په دې کې روټي خوړلې شي او یا پکې غسل کولې شي. که روټي خوري نو غسل ته پاتې کیږي او که غسل کوي نو روټي ته نه پاتې کیږي. نو په دې حالت کې بدی اوس په دغه ټیم کې بس صرف استنجا به وکي او لاسونه به وینځي او دس به وکي او دی براشي روټي به
خوري د روټۍ نه بعد که چرته کې اذان شوی وي او که نوی شوی مطلب که افطاری سحری ټیم ختم شوی وي او که نوی ختم شوی خو دې براشي او بیا به چې کم دی نو غسل به وکړي او خپل عبادات به چې کم دی نو هغه به وکړي. نو دا خو د زنانو او د سړو مشترکه مسایل دي چې دا په غسل کې انسان ته پیښیږي. اوس بعضی مسایل داسې دي چې هغه صرف د زنانو سره ریلیټډ دي، یعنی صرف د زنانو ته چې کوم دی نو هغه منسلک دي، د سړو نه هغه منفي دي. هغه دا دي چې که چرته کې یو زنانه په حالت د حیض کې وي، مطلب په حالت د ماهوارۍ کې وي او دې ته چې کوم دی نو اوس بعض اوقات انسان دا کوېسچن کوي چې یاره کومه زنانه په ماهوارۍ کې وي یا په حیض کې وي نو د هغې د لاس روټۍ خوړل یا د هغې د لاس پخلی خوړل هغه څنګه دي؟ نو دا بالکل صحیح دي، هغه چې کوم دی نو انسان خوړلی شي او هغې ته څه ممانعت نشته دی. خپل بچي ته هم پی ورکولی شي، روټۍ هم پخولی شي، سالن هم پخولی شي، هر څه کولی شي. په حالت د حیض کې یعنی په حالت د ماهوارۍ کې زنانه کم کار نشي کولی، نو هغه یو څو کارونه داسې دي چې هغه په دې کې نشي کولی. د قرآن عظیم الشان تلاوت پکې نشي کولی، یعنی د قرآن عظیم الشان تلاوت چې کوم دی نو دا په حالت د ماهوارۍ کې بالکل نشي کولی، دا منع دی. دویم نمبر منځ پکې نشي کولی، منځ چې کوم دی نو دې ته په هغه حالت کې معاف دی، دا به هغه منځ نه کوي. او دریم نمبر چې کوم دی نو روژه به نه نیسي، یعنی روژه په حالت د حیض کې دا به نه نیسي. خو دې کې بیا مسئله پکې نورې مسئلې پکې راځي چې بیا به روژه راګرځي او که نه به راګرځي، مونځ به راګرځي او که نه به راګرځي. نو د هغې دپاره به انشاءالله مخکې چې کوم دی نو بیا مونږ پروګرامات جوړو، ویډیوګانې به جوړو، هغه زمونږ په دې چینل باندې بیا تاسو سره موجودې وي. بل دا په مسجد ته پکې نشي داخلېدی، مسجد ته به نه داخلېږي. اوس یو زنانه ده او هغه په کور کې ده، هغه یا درس او تدریس کوي یا یو دمګرې ده، هغې ته دم له خلک راځي او په دم کې یا په درس او تدریس کې خامخا د قرآن عظیم الشان الفاظ راځي، نو دا به په حالت د حیض د حالت د ماهوارۍ کې به دا څنګه وایي؟ نو دې به داسې به کېدی شي چې دا به داسې وایي چې یاره لکه بسم الله الرحمن الرحیم دی، نو دا به دا علیحده وایي، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، داسې ساګانې به کېږي. لکه الحمدلله رب العالمین وایي، نو دا به یو ټکي وایي الحمدلله رب بالعالمین، دسی علیحده به چې کم دی نو دا ټول وایي. نو دې ته بیا دا چې کم دی نو جایز کېږي. اوس که یو کس هغه د کوروالی وکړي او هغه چې کم دی نو د هغې نه بعد بیا غسل کوي. اوس د کم یو انسان یو کس به سوال داسې وکړي چې یاره مثال د شپې په اوله حصه کې د همبستري وکړي، کوروالی وکړي او دی د هغې نه بعد بیا اوده کېږي او بیا دې ته د هغه شپه کې په آخر وخت کې یا په منځ وخت کې هغه ته د همبسترۍ د کوروالی ضرورت پیښیږي او دی دوباره کوي. نو د دې کې به اوس یو غسل به کوي او که نه د دواړو دپاره به علیحده د غسل کوي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به بعض اوقات داسې په شپې په اوله حصه کې چې کم دی نو همبستري به وکړله او مبارک به بیا چې کم دی نو اودس به وفرمایلو او د اودس نه بعد به بیا آرام وفرمایلو، د شپې په اخر حصه کې به بیا چې کم دی نو مبارک کورواله فرمایلو. نو دغه حکم مونږ او تاسو تم دی که یو انسان هغه د شپې په اوله حصه کې کورواله وکړي او هغه بیا د هغې نه بعد اوده کېږي، نو هغه له صرف دومره په کار دي چې هغه که اودس وکړي یا لاسونه وینځي یا ځان صفا کړي، نو اولاد د هغه دپاره احسنه طریقه ده چې دی دغسې وکړي. خو او بیا دی د شپې په اخر حصه کې بیا کوروالی کوي، نو د دپاره بیا په دې کې هیڅ ممانعت نشته دی، بس صرف یو غسل به وکړي، د دې دواړو دپاره چې کوم دی نو هغه کافي او شافي دی. نو دا زمونږ مختصر شان پروګرام د غسل په حوالې سره، امید دی چې ټولو ناظرینو به ترنه څه سبق حاصل کړي وي. انشاءالله بل پروګرام کې به تاسو له هم داسې یو بهترینه ښایسته او ښکلې مسئله راوړو. کومه مسئله ستاسو په ذهن کې وي نو هغه مونږ سره شریکولی شي د واتساپ په ذریعې سره او هغه مونږ سره د میسیجز د کمنټس په ذریعې سره هم مونږ سره خپل مسائل هغه شاملولی شي. انشاءالله د قرآن او حدیث او د فقه حنفي په رڼا کې به تاسو ته د هغې صحیح جواب ملاویږي. په الله باندې مسپارم، الله مخاد او آباد او خوشحاله.